د ملک با آزادو او په صورت په آزادو دا د امریکای د غلامۍ نه په صورت آزادو او پښتانه چرته غلامۍ نه قبلې همیشه د پښتنو چې دا هغه ازادي آزاد ژوند تیر کړی دی او تاسو ګورئ د افغانستان مثال تاسو ګورئ چې څو کاله کې هلته کې بیرون ته کتو کوشش وکړو چې دا قوم غلام کو افغانستان غلام نشو اوس هم هلته کې واپس د افغانیانو حکومت دی نو زه دا وایم چې دلته موږ چیرې نه غواړو چې دا موږ د څه مقصد دپاره جوړ شوی د څه مقصد دپاره آزاد شوی قائداعظم محمد علي جناح چې دا موږ جوړ کړی او دا یې لپاره نو جوړ کړی چې په دې باندې به دا خلک راځي چې کوم ناست دي او دلته به هغه هم باندې ډاکې اچوي زما ستا پیسې به وړي د ټکس پیسې هغه بار ملګرو پکې ځانه جایدادونه اخلي د دې خلکو د دې ملک سره هېڅ سروکار نشته نن وګورئ تیل بله شپه 30 روپۍ لیټر چې دی هغه درته ګران شو چې تیل ګران شي اټومیټیکلی نوره ګراني ورته پسې هم راشي اوړه د پسې ګراني کې 18 روپۍ یو کیلو اوړه ګران کړي دي 18 روپۍ دا ټول هر څه د وفاقي حکومت سره دي او هلته چې کوم هغه رنګیلا باز وزیر اعظم راغلی دی امپورټډ وزیر اعظم دی چې د نیب ته وانټډ دی مجرم دی کرمینل دی او هغه ورځ باندې چې په پاکستانیانو کوم تشدد شوی دی په اسلام آباد کې هغه تشدد چې دی هغه د دې پاکستان د تاریخ بدترین تشدد دی ازان ته نه وایي هغه د پیشو شان دی بالکل چې پرېښودي رانا ثناءالله دی کوڅه شی دی په ماډل ټاون کې د 22 مرګونه کړي ته دا خیال و چې دا به ماډل ټاون والي ته دا پته نه وه چې دا یو آزاد قوم پښتانه را روان دي دا نه دي او زه دلته دا ویل غواړم چې په کومو خویندو میندو باندې تاسو تشدد کړی دی زمونږ که هغه په پنجاب کې شوی دی که هغه په سیند کې شوی دی او که هغه په اسلام آباد کې شوی دی او زمونږ دوه ورکران چې کوم شهیدان شوي دا کم تشدد چې تاسو کړی دی او دا کم شلنګ چې تاسو کړی دی او دا کم فایرنګ چې تاسو کړی دی د پاکستان هغه ورځ چې ده د پاکستان بدترینه په تاریخ کې بدترینه ورځ او سیاح ورځ په نوم باندې یادېږي دا به تاریخ لیکلی کېږي دا کم کار چې کړی دی او په کومو خویندو میندو باندې تا تشدد کړی دی او تا پې دا شګونه راوستي د انسوګېزو ته خو زه د خپلو ټولو پاکستانیانو شکریه ادا کوم او بیا د هغه خپلو خویندو میندو شکریه ادا کوم چې هغه دې ته ولاړو دې شرونو ته او تښتېدلي نه دي د اسلام آباد د پنډۍ د لاهور د کراچۍ د ټول پاکستان خویندو میندو د خیبر پښتونخوا او وروسته دا باور ورکوم چې دا پښتون وزیر اعلی چې دی دا پاکستانی وزیر اعلی دا به انشاءالله ستاسو بدل د هغو نه خامخا دی پرېږدو به یې درته نه انشاءالله ورځي دا بدل به ته خامخا پرېږدو به یې درته نه دا به ته نه اخلو ځکه چې پښتون هر څه معاف کوي پاکستانیان هر څه معاف کوي خو په خپلو خویندو میندو چې کوم تشدد وشي که نه هغه چېرته پښتون سړی نه معاف کوي نو دا دی مولانا ثناءالله په ما دی مې فایر کړی څومره په قلم کې د زوره فایر را باندې کوه انشاءالله را روان چې کله کالو نو تا کره به زه درځم انشاءالله پرېږدم دې نه هلته کې چې ته به په دې باندې فایر یا په دې باندې ته یوې یا به ته درکې دا جنګ ډېر ضروري دی دا د پاکستان د ازادۍ جنګ دی د حقیقي ازادۍ جنګ دی ځکه ضروري دی چې یو طرف ته هغه غلامان سوچ دا غلامان دي چې لاړ شي د امریکې په خپلو کې پراته وي او بل طرف ته عمران خان دی چې ستاسو د ازادۍ جنګ را په مخ کړی دی هېڅ هم نشته بهر خو د هغه هم بهر ایسټس وی ډالر یې پرتې وی یا بل څه وی نو هغه به هم دغه شان دی خو د هغه پاکستان نه بغیر ایسټ شته نه نو ځکه د سره ولاړ دی خپل ژوند یې تاسو ته د پاکستان دپاره وقف کړی دی موږ د هغه سپایان یو نو انشاءالله که دوباره کار وشو نو زه د کالام د دې سیمې د خلکو نه د خیبر پښتونخوا د خلکو نه او د پاکستان د خلکو نه دا تمه لرم او که یم چې کله عمران خان لاړ وزارت عظما یې پرېښوده نو په سبا په یو کال باندې ټول پاکستان راوتی او دا راته ووایه پرامنه جلوسو پرامنه مظاهرې یو ګملم نه ده ماته شوې یو ګملم نه ده ماته شوې او نه په هغه ورځ باندې څه داسې نقصان شوی دی او زموږ چې کوم دوه شهیدان دي دوه شهیدان یو سید احمد جان دی زه ولم پرون تللی عمران خان ولم پرون تللی د دې اف آی آر دا به په دې کرمینل وزیر اعظم او په دې 2 نمبر دا قاتل د پاکستان وزیر داخله چې دی خو د سر نه منم دا اف آی آر به موږ په ده باندې کوو او دا تپوس به د دوی نه خامخا کوو د دوی وینه به راایګالې انشاءالله د دې شهیدانو به تپوس کوو او په هر صورت باندې به تپوس کوو